محبت څه عجیبه څیز دی تاسو ته پته ده هغه ځناور چې خونخواري که نه هغه هم په خپل ګریپ کې دا محبت راوستی شي. الله اکبر کبیره. دا کس چې تاسو وینئ که نه په ټیک ټاک کې ډېرې ویډیوګانې په ده باندې وشوې دا زمری ساتلی و او د ورکوټوالي نه غالبا ساتلی او ډېر ورسره عادت شوی و ډېر مینه محبت یې ورسره کوو او واقعي که وګورئ که نه نو داسې ځناور د انسان نه مړ کېدل والله په دې کور کې دا قرباني دا څاروی خلک بوځي یا هغه ماشومان دا چیلې کور ته راولي که نه کله چې قرباني کوي او یو څو ورځې ورسره تېرې کړي ماشومان ټول پسې بیا جاړي چې کله یې لرې کېږي. نو جناب د ځناور سره مینه محبت کول نه دي هغه ځناور چې خونخواري او نه په انسان باندې یو قسم لا راتړي او نه په ځناورو باندې وغیره خو څه هغه هم ستا په کور کې تا سره اوسېدی شي دې ته وایي مینه محبت دې ته وایي خیال ساتل. جناب دا کس دی او ډېر جاړي د خپل ازمري پسې او ساتلی او غالبا د ورکوټوایل نه ساتلی او لږ بخار مخار لږ یخنۍ ورته والی او ډاکټر ورته وویل چې بس جناب صحیح به شي اب دې دی کې د نه لاړې. نو مقصد مې د خبرې څه دی دا مینه محبت نه دی مینه محبت خیال ساتل دا په ځناورو کې ملا روباسي او هغه ځناور چې صرف پښتو کې ماره داړه پیژني نور یو شیم نه پیژني هغه دومره متاثر کې چې تاسو راغړ شو تاسو زندگی الان ګوره فطرت نه بدلیږي ښه دا مار چې څومره مو ساتي که نه فطرت یې بدلیږي دا شان دا ځناور هم دي خو دا مینه محبت چې هر چاله ورکوي که نه بیا جدا کېږي. الله اکبر کبیره. نو اول چاله محبت ما ورکوه او چې کله د محبت ورکو نو بیا د جدا کېږه ما دغه محبت سر ته حقیقي رشته کې بدلوه. زه بس دغه خبره مې صرف میسج کو او والله زم خفه شوم چې د سره به د څومره خواري کړي دی ځناور سره دا وړوکی ځناور نه دی ګورئ ښه ازمری ورته وایي ازمری اخوا دېخوا ځناور دا نه دی بس یاره مونږ ته د الله صحیح معنو کې د یو بل سره مینه محبت نصیب کړي چې د یو بل خیال ساتو چې ډېر هم د یو بل دشمنیانو خو چې کله یو بل باندې ورشو که نه بیا به هېڅ نه دې ته وایي مینه محبت. الله مو راته خوشحاله ساتئ جي.